بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني الماء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پرون سبق کې بل اوس منګه د تنافر د تعریف شروع کړو د فصاحت او بیا فصاحت الکلمه مفصات الکلمه کې موږ څه خبره کړې وي چې فصاحت الکلمه څه ته ویل کېږي خلوص من تنافر حروف چې خالص کېدل د کلمې نه تنافر حروف نه د غرابت نه او د مخالفت القياس لغوینا بیا موږ ویلو چې تنافر څه ته ویل کېږي تنافر وصف فی الکلمه توجب ثقلها علی اللسان وعسر النطق بها او دلیل لپاره مثال ذکر کړو مستشذرات بیا په مستشذرات کې ضابطه سره یعنی کم ټکی د منګه تنافر او کم ټکی منګه متنافر به پکې تنافر د لپاره ضابطه دارا چې ذوق صحیح والکس اغه شمارش بری کې تنافر ده جبسی به پکې برابر خبره ده د قرب مخارج د وجنی کړه بعد مخارج د وجنی یا د بل څه د وجنی او هغه ذوق صحیح والکس هغه نشمارې ده نه ده هغه علم احد کې اگر چې قرب مخارج راغلي دي او بری کې بیا هم لگا ذوق صحیح والے دغه غیر فصیح نه ګرځولې جدا فصیح دي او بعد وی چې قرب مخارج ته وجه نه جفا دغه راځي مخالف الفصاحت ویغه نو بالم احد یو بیا دغه جواب ځان لکړل چې دا کلام غټول فصیح دی او کلمه به غیر فصیح رااله نو بری بس دا کلام د فصاحت نه وځي نو خبر ده غلطه ده بھائی پرې باندې پوه شوي وس پرې فصاحت فی المفرد کې درې ټکي ذکر شو یو ذکر شو تنافر ویم ذکر شو غرابت او دریم ذکر شو مخالفت قیاس لغوی نو دغه خبره تر د تنافر پورې وا اوس ما ته فکر دی کنه فکر نو بری کې ووس دا غرابت تعریف کړي غرابت دې ته لګيږي کون الکلمه وحشیه غیر ظاهره المعنى چې یو کلمه دې کنه دا وحشي وي وحشي څه ته وای نو د وحشت وو مطلب دی یو دادی چې داغه معنی ظاهر نه وي او دویم دا چې دای معنا مانوس نه آشنا نه وي ظاهر نه مطلب دا دی چې د دې لفظ معنا بغیر د ډکشنری د کتلونه په سمجھ کې ناراضي دا غرابت ده چې د دې لفظ معنا بغیر د ډکشنری د کتلونه په لفظ کې ناراضي نه دې په سمجھ کې ناراضي دې دا غرابت وي او یا یو کلمه د سوي چې هغه په سمجھ کې راځي خدا لکه مانوس الاستعمال نه وي ناشنا وي ناشنا استعمال لاغي ناشنا وي استعمال لاغي سوي یا یو لفظ لاغي معنی خو واضح ده لیکن دا لفظ د دغه ټکی لپاره استعمالېدل دا ناشنا ده سره نو دې ته غرابت ویل کېږي نو غرابت دغه دوه قسمونه شول پوه شئ معنی دا د پرو بیا زمکه والغرابت غرابت ست ویل کېږي کون الکلمه وحشیه چې کلمه وحشي کې وحشي ست وایي په خپل تفصیل کړ دې غیر ظاهره المعنى ولا مانوسه الاستعمال چې هغه معنی ظاهر نه وي مطلب واضح نه وي ولا مانوسه الاستعمال او نه استعمال داږي چې نه دا استعمال داږي هم ناشناوي استعمال داږي هم سوي ناشناوي الهغه پوه شوي بنې معنی ها به یو خدا خبره ده چې غرابت دوه قسمونه شول یو دا چې غیر ظاهر المعنوي مطلب واضح نه وي مطلب واضح نه وي او دا خبره ان شاء الله تاسو ورسته وکړو چې بغیر د لغت کتل نه داغه معنی په سمجھ کې نه راځي لکه ال د کتاب سم مثال ویلو د غرابت لپاره تکتم سم مثال ویلو نو تکتم دا دغه اولنې قسم دی د غرابت اولنې قسم دی کون الکلمه غیر ظاهره المعنى دا دی اولنې قسم دی ځکه تکتم چې دی نو دا بغیر دا لغت تکتونا دا معنی په سمجھ کې نه راځي یو بل ټکی تاسو ویل افرن قوم او الدغه تاسو ما ویلو چې مالکم تکتم کتکم علی ذی جنین افرن قو عنی او سړیو پیریان پیراغلو پیریان اور ساړو به راغلی و خلک دګیر چا پیر شو چا د مو چا به وبن وسله چا به چل کو چا به چل کو چې کله په وښ کراله مالکم تکتم کتکم علی ذی جنین افرن کو عنی وای تاسو څه شوې دي چې ما باندې را پون شوې د دې سړي په شان چې بچا پیریان نغلی زې مړ خپل کار کوي د دې نه زې نو دا تکتم چې په دې ټکی کې استعمال شوی دی دا غیر ظاهرۃ المعنی دی مطلب د دې معنی چې دا ظاهر نه ده بغیر د لغت تکدون تکتم په معنا منسوب نه پوي
ټیک شولا او دویم دا دی چې هغه معنا مانوس الاستعمال نه وي دا غي لپاره مثال په کتاب کې ذکر کړی په کتاب کې دا مثال سمت دی غرابت دویم قسم لپاره استعمال کړی دی پوه شئ لکه مسرج فی قول ابن العجاج فابن العجاج پر یقول کې مسرج راغلی وی ومقلتا وحاجبا مزججا وفاحما ومرسلا مسرجا وإذا ماذا محبوبا لنا د دې سترګې غټي غټي دي مقلتن سترګې سری غټي غټي وحاجبا مزججا او د دې را باڼه نری دا نیغ دي او نری دي کاغ دي نیغ دي نری دي او اوګدري نیغ دي نری دي او سری وینا مزجج معنی خو نه پیژنم نو اذا ناست هم دلته اي مدققا مطولا چې نری دي ورزي نری دي او سری اوګدي دي فواشوي سترګې سری غټې دي باڼه او دغه بروي څنګه دي اوګدي او نری دي اوګدي دي وفاحما ومرسلا مسرجا او وختي تک تور دي فاحما و صفت موصوف معذوف ده و اي شعرا اسود كالفحم و دا وختي تک تور دي د سي تور دي لکه د سکرو بشان دي فحم سکرو ته وي د تور دي لکه د څه بشان دي نور څه چلله ومرسلا مسرجا او پوزا نه ده پوزا مرسلا پوزي ته مرسلا اينفن مسرجا د مسرجا د معنی دي د مسرجا یا غوی د دې د پوزه د سي نری دا او د سي تیر دا لکه څنګه چې د سورېجي توري دي سورېج د سړی نه نوم دی انګرو او انګر با توري جوړولې نه هغه ته هغه تور د سیفي سورېجي ویل کېږي نو زما د محبوبې د پوزه د سي تیر دا لکه څنګه چې د سورېجي هغه تور دا وې مطلب زما د محبوب د پوزه د سي پړقېږي لکه څنګه چې ډیو پړقېږي را پړقېږي هغه باندې پوه شئ اي وفاحما اي شعرا اسودا ويخترغي تکتور دي کالفحم پشان د کويله ومرسن څه ته وای اي انفن پوزا مسرجه مسرج څه ته وای اي كسيف السروجي في الدقه والاستواء چې دا د سيف سروجي پشان دا پرې نیغوالي کې په برابروالي کې او په تیروالي کې او دا سورېجي څه ته وای لکه نو سورېج اسم قینین سورېج رنده د انګر نوم دی ينسب الیه سيو چې هغه ته هغه دغه انګر به دغه جوړولې توري به جوړولې دغه توري د سیف سروجي وای او کسراج فی البریق واللمعان ویا زما د محبوبي دا پوزه چې دا نو دا پړقېږي پشان د ډیوي په پړق کې او په چمک کې لکه څنګه چنور پړقېږي او چمک کوي ډیو پړقېږي او چمک کوي د قشان دي دغه غپوزه ده یره پوه شو به معنی نو ځل لګي محل الاستشهاد دا شعر د سره پر راوړل شوی دی نو په دې شعر کې ابن العجاج مسرج ټکه یو ځکړه او استعمال کړو ومقلتا وحاجبا مزججا ومقلتا وحاجبا مزججا وفائما ومرسلا مسرجا الهغه پوه شو ومقلتا سبانه دا سترګې داغي غټي غټي دي بیا وحاجبا مزججا او باڼه داغه نریری او اوګدری ها وفاحما او یختر هغه تک تور دی پشان دس کرو او انفن مسرجا او یا خو پوزه داغه تیره ده او یا پوزه داغه پړقېږي پشان دسو خاجي وس ګوره دی وی کنه چې دا مسرج ټکه نو بدی کې تا دا غرابت راوستو نو دا غرابت په کول راوستو پیر صاحب دا د سرج الله وجهه هنا دغه کنه د سرج نه مفعول جوړ کا د سرج نه څه جوړ کا مفعول جوړ کا نو دغه جوابونه دي لکه چې سرج نه تا دغه جوړ کې نو بیا بلګه پدې کې دغه معنا راځي غرابت په ختم شي نو دوه قولونه یو دا چې دا سراج دا سرج دا دغه لپاره استعمالول د ډیوی لپاره دا سراج استعمالول د دې دا وزه ورستو شوی دا سراج د ډیوی لپاره استعمالول وزه ورستو شوی دا ابن العجاج شاعر مخکې تیر شوی دی نو د څه کې دی نشي چې شاعر مخکې تیر شوی دی او کلام چې کم دی په شعر کې استعمالي هغه ورستو را روان دی لا وزه شوی نه
پوه شو ویل معنی او دویم دا جواب دی وای کچرته دا د مسرج نه موضوع راوځي نو مسرج هم د سټه کړي چې ډکشنری په څیر قتل غواړي نو د دویم قسم نه خو به وځي بل اول کې بیا هم داخل دی لکه پوه شوي نه فإن قلت كجدول شي لما لم يجعلوه اسم مفعول چې ولدون له ګرځول دا اسم مفعولنا ما من سرج الله وجهه د سرج الله وجهه اي بهجه وحسنه چې الله خسته کړی دی هغه بهج تر دا ذکر او حسن خسته کړی قلت لاحتمال الذي وجنا ان يكون مستحدثا ومولدا من السراج چې دا مستحدث دی مستحدث معنی څه ده نوې پیدا شوی دی نوې پیدا نوې ایجاد کړی شوی دی مولد نه پیدا کړی من السراج د سراج نه دا سراج د ډیوی د پاره د پړق پړق د پاره استعمالیدل دا نوې پیدا شوی او ابن العجاج سره مخکې تیر شوی دی پوه شو په معنی او دویم او کچته وای دا سراج نه مشي د مسرجو نو بیا هم د باب غرابت نه لږه د دې معنی وته په ډکشنری کې ګوري پوه شو ول اول دی دویم قسم نو او بیا به د کم قسم نشي دا اول قسم نو والمخالفه او دریم نمبر قسم چې هغه چې کلمه به د فصاحت نه خالی د فصاحت الکلمه سره فصاحت المفرد د درې اصول نه بخالی وي د څه نه بخالی وي تنافر حروف نه بخالی وي د قیاس مخالفه د قیاس مخالفه د قیاس لغوي مخالف بنوي نه وای په کومه طریقه باندې چې دا کلمه وځ شوی د هغه طریقې نه علاوه ته په بل طریقه باندې استعمال کې جدي ته ویل کېږي یعنی یو کلمه د قانوني نحوي د قانوني صرفي خلاف کېدل دې ته ویل کېږي مخالفه د قیاس لکه اجلل ایته الحمدلله العلی الاجلل نو دلته اجلل و متجانسین ناغلی دي او د متجانس اول ما قبل جلن دا ساکن دي نو د صرف قاعده دا ده چې کله دوا متجانسین نشي دواړه متحرک وي د متجانس اول ما قبل ساکن وي د اولنی متجانس حرکت به ما قبل تنقل کې نو اجلل ودا اجل و سبب اجل خو اجل ته اجلل ویل دا د قانوني صرفي خلاف دي پوه شئ دریم نمبر والمخالفه مخالفت د مخالفت نه مخالفي مخالفت څه ته وي ان تكون الكلمه على خلاف قانون مفردات الالفاظ الموضوعه چې کېدل د کلمې داغه الفاظ موضوعه او د مفرد قانون خلاف یعنی په کوم طریقه باندې چې دا وځ شوی دي دا طریقې نه په بل طریقه باندې خلاف استعمال کې یعنی مطلب ہے آسان الفاظو کې یو کلمه د صرفي قانون نه بغیر راتل اني على خلاف ما ثبت عن الواضح يعني مطلب زما دا ده چې واضح چې څنګه د کړي دا غي نه خلاف نو الاجلل بفك الادغام اجلل په فك ادغام سره ویل في قوله بقول الحمد لله العلي الاجلل والقياس الاجل قياس کو اجل بکارو کرا قياس ولې اجل بکارو دغه په متجانسین دي دوه متحرک دي نو متجانس اول ما قبل ساکن دي نو د اولي متجانس حرکت ما قبل تنقل کا او ادغام کا اجل وای خو نه ویم فنحو آلین وې وس دا خبره کوي کنه چې یو کلمه د قانون صرفي خلافي خو د وظیفه په اعتبار سره غوډه سکړي یو چې غوډه چې وځ کړي جو صحیح ده موږ بیا سکار نشته لکه آلون موږ ویل چې آلون په اصل کې سره اهلون ده یا اولون ده نو اولون خو د قاعده مطابق ده او اهلون کې موږ وایو چې خلاف قیاس ها په همزه سره بدل شوی ده او بیا به امام قاعده چلیدل نو دا اگر چې د قانون صرفي خلاف ده خو عربو د وځ کړه ده نو زمون به کار نشته دغه شان دي ابا يابا او ابا يابا وې د باب فتحانه باب راتلو د پاره دا خبره ضروری ده د باب فتحانه دراتلو لپاره دا خبره ضروری ده چې د عین یا د لام کلمې مقابله کې به د حروف علقي نه حرف راغلي ابا يابا د باب فتح يفتحونه ده او بلی کې بیا هم د حروف علقي نه حرف نشته وې دا د عربو نه بس د اوریدل شوی دی نو ماء بعضل کې موهن ماء بعضل کې سو موهن دا واو په همزه سره بدل شوی دی او دا اخره کې دا ها په همزه بدل شوی موهن ته جوړ شوی دی او دا واو په سره بدل شوی دی ولی وزارمونه دې څورې شوی دي نو وای چې د وځي په اعتبار د شوی زمون به کار نشته بیا پوه نو مخالفت مطلب څه دی چې کلمه قانوني وضعینه خلافي پوه د قانوني صرفینه خلافي خو د وځي مطابق وي جو بیا هم صحیح ده ها وفناه آلین وهي آلين او ماؤن او ابا يابا عويره يعورو فصيح دا سري عويره يعورو مطلب سره لکه دا د قلبا قاعده ویل چې و متحرک ما قبل د مفتوحي و یو بس سره بدله عويره کې و متحرک دی ما قبل مفتوح دی په سره نه بدليږي بس دا حرمونه دي او څه شوی دي دا فصيح دی ولي لانه ثبت عن الواضح كذلك دغه د واضح نه دقه ثابت دي دا لکه پوه شو به معنی یاد بشي